الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده، حيث قال: ورتل القرآن ترتيلا، وجعل ذلك من أعظم عبادته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فطوبى لمن يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. وعلى آله وأصحابه الذين حملوه فجودوه تجويدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن پاک د الله جل جلاله ډیر عظیم شان کتاب دی، او د الله جل جلاله عظیم شان کتاب په ډیر عظمت سره لوستل پکار دي. مونږ خلک اکثر د قرآن چې څنګه حق دی، قرآن کې الله پاک فرمایي: ورد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. څنګه چې د قرآن د تلاوت حق دی، هغه شان حق ادا کوي. نو حق د قرآن د تلاوت دا دی چې کم حرف د کم ځای نه ادا کیږي، نو د هغه حرف هغه ځای وپیژنو، نو دې ته تجوید وایي. تجوید په قرآن کې د نبی علیہ السلام د الله پاک قرآن پاک کې فرمایي: ورتل القرآن ترتیلا. تو قرآن پاک په مزه مزه ښایسته انداز کې وایا. او نبی علیہ السلام بیا په خپله فرمایي: زینوا القرآن باصواتکم. تاسو قرآن پاک په خپل اوازونو سره مزین کوي. او بل ځای کې نبی علیہ السلام فرمایي: لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. وی ستاسو کې وی هغه کس زمونږ نه دی چې کم د قرآن پاک په ښایسته اواز سره نه وایي. نو ښایسته اواز د انسان اله جوړیږي کله چې د دې حروف او مخارج وپیژني. نو زمونږ دا د تجوید کلاس هم په دې سلسله کې شروع دی چې زمونږ یو حروف صحیح شي چې د قرآن پاک د تلاوت څنګه حق دی چې هغه حق ادا شي. او دویم دا چې زمونږ به الله پاک دغه حروفو صحیح کېدو د برکته اوازونه هم ښایسته کړي. انشاءالله بیا به تاسو قرآن تلاوت کوئ، یو رکوع به کوئ، لیکن ډېر زیات سکون او اطمینان او زړه ته به درله تسکین درکوي. نو راځئ مونږ چې کوم سبقونه ویلي دي، اول د هغې لږ غونته تکرار کوو، او بیا ورڅه مخکې یو څو حروف دي چې هغه حروف صحیح ادا کړو، زده کړو، د هغې مخارج یې زده کړو، او بیا په هغې باندې ښه تکرار وکړو، ښه پریکټس پې وکړو، او هغه ښه طریقې سره یاد کړو. راځئ بورډ طرف ته ورځو. اول به څنګه مونږ په اول سبق کې اعوذ بالله بسم الله زده کړو، نو انشاءالله کوشش وکړو چې روزانه په هر سبق کې همدغه ترتیب سره دا روزانه وایو. نو چې دا به مونږ دا کوشش کوو چې خپل دا ویډیو ماشومانو تم لګو، دا چې کوم درس زمونږ دا کم اپلوډ کیږي دا خپل کور کې ماشومانو تم لګو چې هغې تم دا زده کړي. نو ماشومان د یو څیز نه ډېر زر متاثره کیږي او د هغې په ذهنونه کچوي، ډېر زر په هغه ذهن کې کینی. نو په دې بچپن کې چې په ذهن کې کینی، انشاءالله تر آخره عمر پورې به دا د ذهن نه نوځي. نو انشاءالله زمونږ د دې ترتیب دا دی تجوید چې اول به زمونږ د اظهار القرآن په ښکلې طریقې سره وایو، هغې د برکته به قرآن مونږ په روانه بیا ویلی شو، او بیا د تجوید یو څو قواعد دي هغه به وایو، بیا به د هغې نه پس حدر کوو څنګه چې بیت الله شریف کې تلاوت کیږي هغه انداز کې او هغه اواز کې به تلاوت زده کوو انشاءالله. او د هغې نه پس به بیا د حسن قرت چې کوم د مقابلو والا تلاوت انشاءالله بیا به هغه مې زده کوو. نو راځئ بورډ له ورځو. اول تعوذ او تسمیه زده کوو. نو اعوذ بالله تعوذ وای، اعوذ بالله ته سوی تعوذ وای، اعوذ بالله ته تعوذ وای. اوس تعوذ زده کوو،
اول به د ټولو نه مخکې تعوذ زده کوو. مخکې اول سبق کې مونږ داسې ترتیب سره ویلی وو، انشاءالله اوس بیا وایو. اعوذ 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 بالله 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 من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم. اوس بسم الله راځو. اعوذ بالله مونږه په څلور حصو باندې تقسیم کا. اوله حصہ اعوذ، دویمه حصہ بالله، دریمه حصہ من الشیطان، څلورمه حصہ الرجیم. په دې ترتیب سره اعوذ بالله زکو. اوس پر بسم الله په دریو حصو تقسیم کو. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن 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 الرحيم 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 الرحيم. اوس راځي الف لورزو. الف د خولې خالی سین ادا کیږي. د خولې کې چې کومه خالی سره هغه نه الف ادا کیږي. الف د خولې خالی سین 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 ادا کیږي. با 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 چې دا د دوانو شونډو د لمدۍ سه چې دا کنه د بره شونډې لمدۍ سه او د ښکته شونډې را لمدۍ سه، دا دوانه لمدۍ سي چې یو ځای شي نو دې نه با ادا کیږي. با د دوانو شونډو لمدوي سو نه ادا کیږي. با د دوانو شونډو لمدوي سو نه ادا کیږي. با د دوانو شونډو لمدوي سو نه با ادا کیږي. د دوانو شونډو لمدوي سو نه با ادا کیږي. اوس مخکې ګورئ تا تا د ژبې د اثر او د مخامخ دوه غاښونو د شا طرف ته چې کلک ولګي هغې نه تا ادا کیږي. د مخامخ د ژبې سر مخامخ دوه غاښونو شا طرف ته کلک ولګي هغې نه تا ادا کیږي. د ژبې سر د مخامخ غاښونو د شا طرف ته ولګي د شا طرف ته هغې نه تا ادا کیږي. د مخامخ د ژبې سر مخامخ غاښونو شا طرف ته کلک ولګي هغې نه تا ادا کیږي. د ژبې د سر چې دی دا سر دا د دې مخامخ دوه غاښونو د مخامخ چې کوم دوه غاښونه دي د دې خپل خپل نومونه دي، خو هغه نومونه درته زه اوس ځکه نه علمه چې هغې کې وجه دا ده چې بیا به دا سبق راته ډېر مشکل شي. نو د ژبې سر د مخامخ دوه غاښونو جوړو چې کلک ولګي شا طرف ته چې ورسه کلک ولګي هغې نه تا ادا کېږي. اوس مخکې ګورئ ث ث ث دا ښکته بره غاښونو منځ کې ژبې سر روباسه هغې نه ث ادا کېږي. ښکته بره غاښونو منځ کې ژبې سر روځي هغې نه ث ادا کېږي. ث سا به یې نه وایو، سا غلطه ده، ث صحیح ده. ث نرمه به وایو. ث ث ښکته بره غاښونو منځ کې ژبې سر روباسه هغې نه ث ادا کېږي. دا درې د پاسه چې په درې نقطې دي دا ث چې ده د ژبې سر د دواړو غاښونو سر منځ کې چې راوځي ښکته بره غاښونو منځ کې ژبې سر روباسه هغې نه ث نرمه ث ادا کېږي. اوس مخکې ګورئ جیم 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 د ژبې منځ او د تالو منځ سره چې ولګي دې نه جیم ادا کېږي. د ژبې منځ او تالو منځ چې یو ځای شي جیم ادا کېږي. د ژبې منځ تالو منځ چې یو ځای شي جیم ادا کېږي. د ژبې منځ تالو منځ چې یو ځای شي هغې نه جیم ادا کېږي. اوس ګورئ ما تاسو ته مخکې دا مرۍ چې دا په دریو تقسیم کړې وه. ګورئ ورته یو دا ښکته دې ځای کې چې ده او د سینې طرف ته د سینې دا هډوکی چې دی دې سره دا کنده غونته ده او یو د منځ والا او یو د خولې طرف ته. نو د مرۍ منځ نه د مرۍ منځ نه دا بغیر ټکي والا د پاسه چې پې نقطه نشته دا ح د مرۍ منځ نه ادا کېږي. د مرۍ منځ نه ح ادا کېږي. 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 اوس د مرۍ چې دا کوم خولې طرف ته ایسره که نه هغې نه دا نقطې والا خو ادا کېږي. خو دا به ډکم وایو او سخته به یې وایو. خو 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 د مرۍ خولې طرف حصې نه ادا کېږي. خو د مرۍ خولې طرف حصې نه ادا کېږي. خو د مرۍ خولې طرف حصې نه ادا کېږي. خو د مرۍ خولې طرف حصې نه ادا کېږي. اوس مخکې بل حرف لا راځئ. ګورئ څنګه چې
تا د پاره د ژبې دا سر د مخامخ غاښونو شا طرف ته کلکه ژبه ولګي د ژبې سر نو هغې نه تا ادا کېږي د دې تا ملګری بل دال دی تا او دال د یو ځای نه ادا کېږي د تا او د دال یو مخرج دی د ژبې سر د مخامخ غاښونو شا طرف ته یا د مخامخ غاښونو جړو سره چې کلک ولګي نو هغې نه دال ادا کېږي دال د ژبې سر د مخامخ غاښونو جړو سره چې کلک ولګي دال ادا کېږي د ژبې سر د مخامخ غاښونو شا طرف ته چې کلک ولګي هغې نه دال ادا کېږي اوس ګورئ سا دپاره چې څنګه موږ د ژبې سر راوښکلو دغه شان ذال د ژبې سر دواړه ښکته بر غاښونو منځ کې راوباسه ذال د ژبې سر ښکته بر غاښونو منځ کې راوباسه ذال اوس را د ژبې دا سر نه د دې نه لږ دې طرف ته دې ته د ژبې کناره وایي د ژبې کناره د مخامخ غاښونو شا طرف ته چې ولګي هغې نه را ادا کېږي را د ژبې کناره او د مخامخ غاښونو د مخامخ د یو دا بالکل د مخې والا یو لږ دې سایډ طرف ته د دې جړو سره چې ولګي شا طرف ته هغې نه را ادا کېږي د ژبې دا کناره د یو بالکل مخامخ غاښ او یو د دې اړخ ته د ښي طرف ته برني د دې سره چې کله ژبې دا کناره ولګي هغې نه را ادا کېږي مخکې ورته ګورئ زا چې ده که نه را به سخته وایو زا د ژبې سر او د ښکته بره غاښونه چې دي ښکته بره د ښکته بره غاښونه چې کلک کړي او د ژبې سر ورڅه شاته د ښکتني طرف ته ولګي نو هغې نه زا ادا کېږي زا ښکته بره غاښونه به کلک کړي شاته ورڅه ژبه کلکه ولګوه د ژبې سر هغې نه زا ادا کېږي ښکته بره غاښونه یو ځای کړه او شاته ورڅه ژبې سر کلک ولګوه هغې نه زا ادا کېږي او د زا ملګری بل سین دی زا او سین د یو مخرج نه ادا کېږي ښکته بره غاښونه یو ځای کړه او شاته ورسره ژبې سر کلک ولګوه زا ښکته بره غاښونه یو ځای کړه او شاته ورسره ژبې سر کلک ولګوه زا ادا کېږي ښکته بره غاښونه یو ځای کړه او شاته ورسره ژبې سر ولګوه هغې نه زا ادا کېږي ښکته بره غاښونه یو ځای کړه د ژبې سر ورسره شاته ولګوه هغې نه زا ادا کېږي اوس مخکې ګورئ شین او جیم دا دواړه ملګري دي شین جیم دا دواړه ملګري دي د ژبې منځ او د تالو منځ یو ځای شي هغې نه شین ادا کېږي د ژبې منځ او تالو منځ یو ځای شي هغې نه دا دریو نقطو والا شین ادا کېږي د ژبې منځ او تالو منځ یو ځای شي هغې نه شین ادا کېږي اوس ګورئ صاد دا به په ډکه خوله وایو او د زا او سین چې د کوم ځای نه ادا کېږي هغې نه زا ادا کېږي صاد هم ادا کېږي د زا سین او صاد د دې درې واړو یو مخرج دی زا سین صاد درې واړو یو مخرج دی نو د صاد کوم مخرج دی ښکته بره غاښونه یو ځای کړه شاته ورسره ژبې سر کلک ولګوه صاد ادا کېږي ښکته بره غاښونه یو ځای کړه او شاته ورسره ژبې سر کلک ولګوه هغې نه صاد ادا کېږي ښکته بره غاښونه یو ځای کړه شاته ورسره ژبې سر کلک ولګوه هغې نه صاد ادا کېږي زا سین صاد دا سخ ادا کېږي د شپېلي غونته اواز راځي ځکه دې دریو حروفو ته سیټي والا حروف وایي یا حروف صفیریه ورته وایي نو دې ته سیټي والا حروف ځکه وایي چې دې کې د شپېلي غونته اواز د خولې نه وځي نو موږ پښتانه ورته شپېلي والا حروف وایو نو دا درې واړه ملګري دي زا سین صاد ښه اوس راځئ دا ضاد اوس دا د دې مخرج لږ ګران دی نو هغه داسې دی د ژبې دا بالکل غاړه چې ده دې ته کروټ وایي د ژبې کروټ نو د ژبې دا کروټ چې دا ټوله غاړه چې ده د ژبې دا کروټ چې کله د جامې برني غاښونو سره ولګي که ښي طرف ته وي که ګس طرف ته وي نو هغې نه ضاد ادا کېږي ضاد دا څوک چې دی دا زواد وایي او څوک چې دی بالکل داد وایي د دال په شان نو دا بالکل د دې دواړو په منځ کې به وایي د دې خپل مخرج دی او هغې ته وایي د ژبې دا چې کوم کروټ دی که نه دې ته په د تجوید په اصطلاح کې حافظ لسان وایي حافظ لسان چې کله دا حافظ لسان د زواحک نواجز او طواحن د غاښونو سره ولګي نو هغې نه ضاد ادا کېږي ضاد نو نه به دا زواد وي او نه به داد وي دا به د دې دواړو په منځ کې وي ضاد او په ډکه خوله باندې به وي
نو دا ډیر سخت دی، که ښي طرف نه ادا کولی شي که ګس طرف نه ادا کولی شي. د ژبې که ښي طرف کروټي او که ګس طرف کروټي دا د ژبې دا سیډ چې کوم دی سیډ، نو که دا ښي طرف ته او که ګس طرف ته نو او که ښي غاښونو سره یې لګولی شي او که ګس غاښونو سره یې لګولی شي او که دواړو غاښونو سره د دواړو طرفونو ته یې لګولی شي ښي او ګس دواړو ته د ژبې یو سیډ او بل سیډ ولګي، نو دا ډېر ګران دی. دا حرف چې دی دا ضاد د حضرت د حضور پاک صلی الله علیه وسلم، حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت عمر رضی الله عنه د دې دریو نه علاوه بیا چا صحیح طریقې سره داسې د دواړو طرفونو نه دی ادا کړی، نو ډېر مشکل دی. نو انشاءالله دې ته به خیال کوئ. دا ضاد چې دی دا لږ ډېر سخت مخرج دی، دې ته لږ خیال کوئ. د ژبې دا کروټ چې کله د جامې غاښونو سره ولګي، د ژبې دا پښتو کې د کروټ ته ډډه وایي، نو د ژبې ډډه ګورې دا ژبه ده، مثلا دا ژبه ده، نو یو کروټ یې دا دی یو کروټ یې دا دی او یو دا یې کناره ده، د سر سره چې کومه ده دې ته کناره وایي، یو طرف ته او بل طرف ته دې ته کناره وایي، او دا یو ډډه او دا بله ډډه چې ژبې ده دې ته کروټ وایي، او په د تجوید په اصطلاح کې دې ته حافظ لسان وایي، حافظ لسان، حافظ لسان. نو د ژبې ډډه او چې د جامې برني غاښونو سره ولګي هغې نه ضاد ادا کېږي. د ژبې ډډه د ژبې کروټ یا ډډه چې کوم ورته وایي، د ژبې ډډه چې د جامې غاښونو سره ولګي، د جامې ښي طرف جامې غاښونو سره ولګي یا د ګس طرف جامې غاښونو سره ولګي، نو هغې نه ضاد ادا کېږي. د ژبې کروټ یا د ژبې ډډه چې د جامې غاښونو سره ولګي، د ژبې ډډه چې د جامې غاښونو سره ولګي، د ژبې ډډه چې د جامې غاښونو سره ولګي ضاد ادا کېږي. د ژبې ډډه چې د جامې غاښونو سره ولګي ضاد ادا کېږي. د ژبې ډډه چې د جامې غاښونو سره ولګي ضاد ادا کېږي. د ژبې ډډه چې د جامې غاښونو سره ولګي ضاد ادا کېږي. انشاءالله په دې باندې لږ خواري محنت وکئ. دا صرف 29 حروف دي، د دې 17 مخارج دي، د 17 ځایونو نه دا 29 حروف ادا کېږي. انشاءالله چې د دې دا ځایونه زده کړو بیا به انشاءالله مخکې مونږ سبق شروع کړو او تجوید قواعد به ورو یو یو قاعده به لیکو او مخکې به انشاءالله ورسره دا قاعده هم زمونږ مخکې روانې، بیا به حذر کوو او بیا به ورسره مشق کوو. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.